بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د ارشاد الصرف سبق نمبر 94 دی او قانون نمبر 23 دی، 30 نمبر قانون دی او د ثلاثي مزید فی قوانین شروع شو. د دې نه مخکې 22 نمبر قانون پورې د ثلاثي مجرد قوانینو، اوس د ثلاثي مزید فی قوانین شروع شو. د ثلاثي مزید فی په قوانینو کې اولنی قانون دی د حمزه وصلی او حمزه قطعی قانون. یو حمزه وصلی وي یو حمزه قطعی وي. د دې حمزه وصلی او حمزه قطعی باندې مونږ مخکې تفصیلی باسونه کړي دي، خو حمزه وصلی عرضی حمزه ته وایي چې کله زمونږ ضرورت وي نو مونږ هغه حمزه راولو، چې ضرورت هم پوره شي حمزه لرې کو. او حمزه قطعی لازمي حمزه ته وایي چې هغه د هغې کلمې جز وي، د هغې کلمې د هغې لفظ حصه وي. حصه یعنی که هغه حصه ترې لرې کې که نه، د حمزه قطعی د هغې لفظ نه لرې کې نو د لفظ معنی خرابېږي. نو دغه حمزه قطعی چې دی دا لازمي حمزه وي، دا د کلمې جز وي، د کلمې حصه وي. حصه د کلمې نه چې نیمه حصه ختمه کې د کلمې معنی ختمه شوه نو دا حمزه قطعی د کلمې حصه وي. او حمزه وصلی چې دی دا د کلمې حصه نه وي بلکې دا یو عارضي حمزه وي. مونږ ته ضرورت شي نو دا حمزه راولو، چې ضرورت هم پوره شي بیا مونږ هغه حمزه لرې کو. نو دا د حمزه وصلی او حمزه قطعی قانون. نو مونږ مختصر غونته کې تعریف لیکلی د حمزه وصلی او د حمزه قطعی. د حمزه وصلی تعریف: حمزه وصلی داسې حمزه ته وایي، حمزه وصلی داسې حمزه ته وایي چې دوه کلمې خپل منځ کې یو ځای کوي، چې دوه کلمې خپل منځ کې یو ځای کوي. لکه اضرب دی اضرب. نو ګورئ دا اضرب دا یو کلمه شوه. د دې اضرب په شروع کې دا حمزه زمونږ ضرورت نو د امر صیغې دپاره مونږ ته د حمزه ضرورت نو مونږ دا حمزه راوستو. نو اوس چې د دې حمزه نه مخکې اول یو بل حرف راشي، دا واو اوس یو بل لفظ دی، واو ځان له کلمه ده او دا اضرب ځان له کلمه ده. نو اوس د دې واو او د اضرب په منځ کې دا حمزه دی حمزه. نو اوس د حمزه دا اضرب او دا واو دا دواړه یو ځای کړل. نو اوس په دا حمزه نه ویلی کېږي بلکې صرف دا واو به ډایرکټ د ضاد سره میلو شي، نو وضرب به ویلی کېږي. د دې حمزه ختم شو، اوس د الف په شکل کې پاتې شو موږ سره. نو اضرب دې کې د اضرب په شروع کې چې کوم موږ سره حمزه دی مکسوره دی نو دا موږ سره عارضي حمزه دی. که د ده نه اول شروع کې حرکت والا حرف راشي نو بیا به د دې حمزه د حیثیت ختم شي. ٹھیک شو؟ نو دوه کلمې خپل منځ کې د وجې نه یو ځای شوې. او حمزه قطعی د حمزه قطعی تعریف: حمزه قطعی داسې حمزه ته وایي چې دوه کلمې یو بل نه جدا کوي، دوه کلمې یو بل نه جدا کوي. لکه اکرمهو دی که نه، اکرمهو. ٹھیک شو؟ د دې اکرمهو په شروع کې دا حمزه دا قطعی دی، لازمي حمزه دی. ٹھیک شو؟ نو اوس که دلته کې مونږ د ده نه د دې حمزه قطعی نه په ابتدا کې فا راولو یا واو راولو نو هغه حمزه قطعی نشي ختمولی. نو موږ به وایو فاکرمهو، اضرب، وضرب، فضرب. ٹھیک شو؟ نو هغه حمزه وصلی دی. او حمزه قطعی فاکرمهو واکرمهو وانزله. ٹھیک شو؟ نو دغه شانته دا کم حمزه قطعی چې وي دا لازمي حمزه وي، حمزه وصلی دا عرضي حمزه وي. اوس مونږ د دې قانون خلاصه وایو. اول هم د حمزه وصلی او د حمزه قطعی تعریف زده کو، اوس د حمزه وصلی او د حمزه قطعی د قانون خلاصه وایو. خلاصه د دې قانون خلاصه دا ده، د دې قانون خلاصه دا ده چې هر یو داسې حمزه چې زائد وي، هر یو داسې حمزه چې زائد وي او د یوې کلمې په ابتدا کې راغلی وي، د یوې کلمې په ابتدا کې راغلی، یعنی د یو لفظ په شروع کې راغلی وي، د یو لفظ په شروع کې راغلی وي. نو که چېرته دا حمزه وصلی وي، دا حمزه وصلی وي نو د دوو وجو نه غورځول واجب دي، د دوو وجو نه غورځول واجب دي. که حمزه وصلی عرضي حمزه ته وایي چې زموږ ضرورت پې پوره شي بس موږ بیا ختم کو، چې ضرورت هم وي نو حمزه وصلی راولو، که ضرورت هم نه راولو. ٹھیک شو؟ نو که چېرته دا حمزه د کلمې په شروع کې راشي نو که چېرته دا حمزه وصلی وه نو د دوو وجو نه غورځول واجب دي، ختمول واجب دي. نمبر 1 چې هر کله دا حمزه وصلی د کلام په منځ کې راشي، یعنی د یو لفظ په د یوې جملې په منځ کې راشي. لکه اضرب دی اضرب، د دې اضرب نه ګوره دلته کې بیا وضرب راغی، وضرب. نو دا واو ځان له یو لفظ دی او دا اضرب ځان له یو لفظ دی. ٹھیک شو؟ نو واو او اضرب ځان له لفظ دی. اوس د دې واو او د اضرب په منځ کې دا حمزه راغی، دا حمزه.
نو اوس دا حمزه غورځول واجب دي ځکه د یعنی غورځول مطلب دا دی چې د حرکت به ختم شي صرف شکل به پاتې وي نو اضرب نو دا به موږ بیا وایو وضرب یا فضرب ٹھیک شو یا قل الحق قل بیاله کلمه ده الحق بیاله کلمه ده قل بیاله کلمه ده الحق بیاله کلمه ده ٹھیک شو نو اوس دواړه ملاو کا دا الحق کې دا حمزه چې دا حمزه وصلی دی اوس دا حمزه وصلی غورځول واجب دي ځکه د قل او الحق په منځ کې دا حمزه راغی نو کلام په منځ کې حمزه راغی اوس دا حمزه غورځول واجب دي نو دا به موږ وایو قل الحق قل الحق قل ځان له کلمه ده الحق ځان له کلمه ده نو دوه کلمې نه یو کلام جوړ شو نو اوس به موږ وایو قل الحق نو دا حمزه به موږ وغورځو دلته کې د کلام په منځ کې حمزه وصلی راغی نو دا حمزه وصلی غورځول واجب دي ٹھیک شو دویمه خبره او چې هر کله د حمزه وصلی نه وروسته حرف د هر کله د حمزه وصلی نه وروسته حرف متحرک وي حمزه وصلی دی د حمزه وصلی نه وروسته حرف متحرک دی حرکت والا دی زبر زیر پیش والا دی لکه قل دی قل چې په اصل کې اقولو دی اقولو دی نو زمه پیش ته وای زمه په واو ثقیله وه دا واو نه دی دا واو په ده باندې دا واو دا زمه ثقیله ده دا زمه په دې واو باندې ثقیله ده درنه ده پې مشکله ده پې ګرانه ده ورته نشي برداشت کولی د دې بوج نشي برداشت کولی دا واو د دې زمې بوج نشي برداشت کولی نو اقولو دی نو موږ به دا واو نه دی د دې واو نه به دا زمه د قاف ساکن له ورکو نو دا به موږ سره شي اقول شو نو موږ سره دا واو هم ساکن شو او لام هم ساکن شو دوه ساکنین یو ځای شو نو دې ته وایي التقاء ساکنین دوه ساکنان یو بل سره ملو شو نو اوس په دا واو حرف علت دی کمزوری دی نو موږ به دا وغورځو چې غورځو موږ سره به پاتې شو اقول ګورئ دا اصل کې داسې دی دا اقولو نه اقولو دا قاف ساکن دی په واو ضمه ده او لام دغه شو اقول دی ٹھیک شو اقول دی نو ګورئ په دې واو باندې دا ضمه ثقیله وي درنه وي په دا واو د دې ضمې بوج نشي برداشت کولی نو موږ به دا ضمه د مخکي حرف له ورکو د قاف له نو دا به موږ سره او دا واو به موږ سره ساکن شي نو دا موږ سره څه شو اقول دا لام هم ساکن دی واو هم ساکن دی اوس په دې کې وګورئ چې کم یو حرف علت دی نو واو حرف علت دی دا ته وغورځوه نو موږ سره دا شو اقول دا واو هم ته ختم کو اقول شو موږ سره اقول نو اوس قانون دا دی چې کله واو دا حمزه متحرک وي دا حمزه چې دی دا دغه وي د کلمې په شروع کې راشي او د ده نه وروستی حرف دا وروستی قاف حرف دا متحرک وي دا ته وګورئ او چې هر کله د حمزه وصلي نه وروستی حرف متحرک وي وروستی حرف ته متحرک دی د قاف متحرک دی نو اوس په دا حمزه مکمل ختم کې نو دا به موږ سره شي قل ٹھیک شوه اوس بیا هم پې پوهیو ما ګورئ داسې او چې هر کله د حمزه وصلي نه وروستی حرف متحرک وي لکه قل چې په اصل کې اقول دی اقول زما پیش په واو ثقیله وه نو مخکې حرف له مو ورکړه نو اقول شو دا وګورئ ٹھیک شوه نو بیا التقاء ساکنین راغله التقاء ساکنین مطلب دا دوه ساکن یو ځای شو د واو او لام په منځ کې نو واو مو ته حذف کړو واو هم ته ختم کړو نو موږ سره اقول پاتې شو اقول نو بیا د حمزه وصلی نه وروستی حرف متحرک دی د حمزه وصلی وګورئ دا حمزه وصلی دی ضمې والا د ده نه دا وروستی قاف دی دا متحرک دی حرکت والا دی نو حمزه وصلی مو حذف کړو نو قل پاتې شو حمزه وصلی به ختم کی بیا قل پاتې شو لکه ما تاسو ته دلته کې لږ غونته کې حل کو ٹھیک شوه ښه اوس وګورئ سأله یسألو نه دی سأله یسألو نه به مونږ واخلو تسألو د تسألو نه دی تسألو نه مونږ د امر صیغه جوړو امر صیغه چې جوړې نو دا علامت مضارع به ختم کې اخري حرف به ساکن کې نو دا مونږ سره سین ساکن دا سین راسه ساکن پاتې شو او دا حمزه دی حمزه متحرک دی او دا لام ساکن شو نو مونږ سره اوس د حمزه
ضرورت راغی نو دلته کې اوس مونږ دا اسأل واغستو. اسأل معنا ده ته تپوس وکړه. اوس د دې قانون دا دی چې په دې حمزه باندې دا فتحه ده دا به مونږ د مخکي حرف له ورکو د سین له ټیک شوه او دا نو دا حمزه متحرک شو. دا ګورئ دلته کې دا دی اوس دا د دې حمزه هغه کم دغه چې موږ سره حرکت زبر هغه موږ د سین له ورکو سین ساکن له نو دا حمزه موږ سره ساکن شو او لام هم ساکن شو. اوس به موږ دا حمزه ختم کو نو دا موږ سره سو اسل شو را سره. اوس قانون دا دی چې کله حمزه وصلی نه رسته حرف دا سین دی سین دا متحرک وي نو دا حمزه وصلی ختمول لازم دی دا ختمول واجب دی. نو دا موږ سره اسل نه موږ سره سل شو سل. نو قرآن پاک کې دی سل بنی اسرائیل سل بنی اسرائیل سل معنا ته تپوس وکړه. نو دا یو قانون موږ سره راغی. ښه جی دا خو موږ سره د حمزه وصلی خبره ختمه شوه. او که چېرته دا حمزه قطعی وي که چېرته دا حمزه قطعی وي قطعی لازمي ته وایي نو بیا په هر حال کې پرېښودل واجب دي. حمزه وصلی چې دی هغه دوه وجو نه غورځېدی شي هغه غورځول واجب دي او حمزه قطعی په یو وجې نه هم نشي غورځولی هغه لازمي حمزه دی دا د کلمې جز دی حصه ده دا نشي لرې کولی. لکه اکرمهو نه د اکرمهو نه فاکرمهو شوه اکرمهونه فاکرمهو شو. او حمزه قطعی نه قسمونه دي او د حمزه قطعی نه قسمونه دي. نمبر 1 د باب افعال حمزه چې دی کنه د باب افعال دا حمزه افعال دا حمزه چې ده نو دا عموم لازمی ده قطعی ده. لکه اکرم یکرم اکرام افعل یفعل افعال نو دا حمزه قطعی ده حمزه چې دی دا د باب افعال دا حمزه قطعی دی. د واحد متکلم صیغه حمزه هغه حمزه قطعی وي نو دا به د دې پاسه بیا د حمزه قطعی د پاسه همیشه یو ورکوټه حمزه وي ورکوټه د دې الف د پاسه یو ورکوټه حمزه وي او بیا په هغې باندې حرکت وي ټیک شوه. نو ازربو دا د واحد متکلم صیغه ده د دې د شروع کې چې حمزه دی دا حمزه قطعی دی. د اسم تفضیل حمزه دا حمزه قطعی وي. ازربو نو دا به داسې لیکلی کېږي ازربو ټیک شوه ازربو. ها د جمع حمزه چې ده کنه د جمع حمزه هغه هم دغه وي حمزه قطعی وي. لکه اشراف اصحاب اشراف. ها د بنا حمزه څه ته وایي یعنی د بنا چې کومې حمزه دي کنه لکه ان انا انت د دې شروع کې چې کوم حمزه دي کنه نو دا حمزه قطعی دي. د استفهام حمزه چې دی هغه حمزه قطعی دی. ان دا شروع کې د حمزه دی دا حمزه قطعی دی لازمی دی. انذرتهم ٹھیک شو. ها د اعلام دا د علم جمع علام دی علم جمع اعلام دی. اسم ته وایي اسم د اسمونو حمزه په اسمونو شروع کې چې کوم حمزه راشي هغه حمزه قطعی وي. ابراهیم په شروع کې دا حمزه راغی اسماعیل شروع کې دا حمزه راغی نو د اسمونو په شروع کې چې کله حمزه راشي نو هم حمزه قطعی وي نو اسمونو ته علام وایي. ها د فعل تعجب حمزه چې دی نو هغه حمزه قطعی دی. لکه ازربه ما ازربه ٹھیک شو. او نهم نمبر د ندا حمزه لکه عبد الله نو دا شروع کې چې راکم حمزه دی دا حمزه قطعی دی ٹھیک شو. دې نه قسمونو نه علاوه باقي ټول حمزه وصلی دي او د باب افعال حمزه خو قطعی دی د باب افعال حمزه خو قطعی دی لیکن په مضارع کې به غورځېږي. د باب افعال حمزه قطعی دی لازمی دی خو په مضارع کې به غورځېږي ځکه چې بیا د مضارع د واحد متکلم صیغه کې دوه حمزه یو ځای کېږي. که چېرته د باب افعال حمزه د په مضارع کې اونه غورځی که نه ختم نه کړي نو بیا به چې کله د واحد متکلم صیغه راشي که نه نو هغه کې به بیا ویلی کېږي او اکرمو نو دا بالکل عرب نه مني. او د باب افعال حمزه دا دی ښه جي نو د واحد متکلم صیغه کې بیا دوه حمزه یو ځای کېږي نو یو حمزه تی تخفیفا غورځوو هغه د سپکوالي دپاره د اسانتیا دپاره ته موږ دا یو حمزه وغورځو نو بیا به د پوره باب نه هغه حمزه غورځېږي. لکه تکرمو اکرمو او نکرمو دا اصل کې تو اکرمو او اکرمو نو اکرمو
نو مونږ ته بیا دې نه حمزه ختم کو نو تکرمو اکرمو او نکرمو شو چې په اصل کې تو اکرمو او اکرمو وګورئ دا او اکرمو د واحد متکلم صيغه د 2 حمزه پکې رااله او عرب دا بالکل نه مني نو دا یو حمزه چې دی دا د باب افعال دا حمزه دا دویم نمبر حمزه نه دی دا هم ته وغورځو نو د تکرمونه اکرمو شو دا او اکرمونه اکرمو شو او نو اکرمونه نکرمو شو نو چې د واحد متکلم صيغې نه د حمزه قطعي وغورځو کنه نو بیا به د پورا د 14 صيغو نه د حمزه قطعي ختم کی نو بیا به دا د باب افعال دا حمزه قطعي دا لازمی دی خو دا د حمزه قطعي دی دا لازمی دی خو د دغه یوې وجې نه به د ټول ګردان نه د مضارع د ټول ګردان نه غورځېږي ځکه چې بیا د واحد متکلم صيغه کې 2 حمزه رالل نو دا زمونږ د حمزه وصلي او حمزه قطعي قانونو راتلونکي درس پر اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام